نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم درود شریف اللهم صل على محمد. زما ډیر معزز علماء کرامو طلباء کرامو او په دین باندې مینو مسلمانانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانہ مخکې مفتی فضل غفور صاحب تاسو ته تفصیلی خبرو کا یقینا دا خبرې دي کچری دا زموږ استاسو زندګۍ کې راغی زموږ استاسو معاشره کې راغی نو چې نن موږ تاسو څومره ذلیله یو دومره به بیا ذلیله کیږو نه. دا زموږ استاسو نن سره د دې چې هر څه موجود دی ایټمي قوت شته دی مالی قوت شته دی هر قوت چې موږ سره موجود دی لیکن چې ضرورت ته هغه د دې خبرې دی چې په کوم څه سره الله صحابه کرام رضوان الله اجمعین ته عزت ورکړو هغوی ته چې د دنیا قدر ورکړو هغوی ته د دنیا خلافت ورکړو هغه شی چې هغه د الله کتاب دی هغه موږ سره نشته دی او که موږ سره شته هم لیکن کم طریقې سره چې صحابه کرامو د الله د کتاب حفاظت کړو د الله د کتاب مرسته کړې وه د الله کتاب ته چې دی په سینه کې ځای ورکړو د الله کتاب ته په معاشره کې ځای ورکړو هغه زما محترم زمونږ چې دی د معاشره کې نشته دی زمونږ معاملاتو کې نشته دی زمونږ سیاست کې نشته دی په دغه بنا باندې زما محترم عزتمندو نن موږ تاسو خوار یو. صحابه کرام الله ولې اوچت کړیو صحابه کرام الله پاک دا دونه لویه مرتبه ولې ورکړې وه که موږ تاسو تاریخ وګورو نو تاریخ دا خبره کوي چې صحابه کرام د دنیا په اعتبار سره ډیر کمزوري وو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام استاد دی او صحابه کرام چې هغه شاګردان دي استاد هم چې د لوګي د لاسا سو ورځې فاقه تیرې او شاګردان چې هغه هم د لوګي د لاسا چې سو ورځې فاقه تیرې سب در سب چې نبی علیہ السلام پسې ولاړ دی د لوګي د وجې صحابه کرام را پروزي نارینه دی او که زنانه دی زما محترم عزتمندو لیکن چونکہ اللہ کتاب داغی پلاس کیو دا اللہ کتاب داغی پا سنو کیو دا اللہ کتاب داغی پا عمل کیو اللہ پاک منگو تاسو تو خود قرآن منگو تاسو بیانو کو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث منگ دا بیان کرے دے تاریخ دا بیان کرے دے چکل دے خلق دا اللہ کتاب تسینہ کے زیور کو دے خلق دا اللہ کتاب خپل مخ ته کېښودو دے خلق دا اللہ کتاب په خپل جون کې راوستو دے خلق دا اللہ کتاب ته په هر څیز باندې ترجیح ورکا
هغه پریوتي خلک د عقیدې لحاظ سره پریوتي خلک د اخلاقو اعتبار سره پریوتي خلک د معاملاتو لحاظ سره پریوتي خلک د سیاست لحاظ سره پریوتي خلک هغه خلک چې د ژوند په ډنګ باندې نه پوهېده هغه خلک چې هغوی به خپلې لوڼه ژوندی ښخولي هغه خلک چې په معمولي عمل باندې به په معمولي جګړه باندې به د یو بل کوپړی کې شراب څښلو هغه خلک دونه لوی مقام ته د دې کتاب په وجه باندې ورسېدو چې بیا قیصر او کسرا چې د هغه زمانې سوپر طاقتونه وو د مال په اعتبار سره چې ټولو نه اوچتو د قوت په اعتبار سره هم اوچتو لیکن زما محترمو بیا هغه پریوتي خلک بدن لحاظ سره د مال په لحاظ سره هر لحاظ سره پریوتي خلک وو چې قرآن راواغستو قرآن یې چې دی خپل د ژوند مقصد جوړ کو ضابطه حیات جوړه کا د هغې مقابله کې چې کوم قوتونو الله جل شانو تس نس کړ قیصر او کسرا د هغې زامن چې دی شهادتګان چې هغه د صحابه کرامو چې دی غلامان شو د هغې لوڼه چې د شهادتګانې چې وي هغه د صحابه کرامو وینځې شوي د هغې چې کومې خزانې وي کوم مال او دولت و هغه د صحابه کرامو خپو ته راو ګرانو دا په څه وجه راو دا د دې الله د کتاب په وجه باندې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذهب بآخرين الله د قرآن په وجه باندې د خپل کتاب په وجه باندې ډېر خلکو ته لوی مرتبه ورکوي لوی درجات ورکوي لوی عزت ورکوي لوی قدر ورکوي د هغې دبدبه الله د خلکو په زړونو کې اچوي او ډېر خلک د دې کتاب په وجه باندې الله ذلیله کوي هغه خلک څوک دي چا چې عمل کې راوستو چا چې په زندګۍ کې راوستو تاسو خپل د صحابو تاریخ وګورئ چې الله څومره اوچت کو او چا چې نن زما عزتمنو تاسو وګورئ د صحابه کرامو دور کې ربیع بن عامر رضی الله عنه چې د رستم دربار ته ځي رستم دغه زمانې سوپر طاقت و دا صحابي چې دی په بدن باندې صحیح کپڑا نشته دی د خوراک څه ملاویږي نه بدن کمزور دی سورلی ورسره نشته دی لیکن جرأت پکې دی بهادری پکې ده د الله په ذات باندې توکل پکې دی د باچا نه یریږي د باچا د دلبار نه یریږي د باچا د قوت نه یریږي ډایرک زه د باچا سره چره کینی او خپل توره داغه په قالین باندې راکاږي داولې خلک ورته حیران دي درباریان حیران دي ورته چې دی بدن ته وګوره لباس ته وګوره حالاتو ته وګوره بیکورډ خلک دي او هغې نه باوجود هم د دومره جرأت وکړو چې د سوپر طاقت نه چې د احترام وکړو نه ورته سجده وکړه نه د هغه د دربار خیال وساتلو نه د هغه د عزت خیال وساتلو دا څه وجه وه اسم نو صرف د الله کتاب چې د هغې اوچت کړی د الله کتاب د هغې ترجیح ورکړې وه نن زما محترم هماغه د الله کتاب دی څنګه چې اوبو کې د تندې ماتولو قوت شته که نشته دی الله پکې ښودلی دی اور کې د سوځولو چې دی قوت الله یې ښودلی دی په هوا کې چې د یخنۍ او د ګرمۍ قوت الله یې ښودلی دی دغه رنګې سپوږمۍ کې الله د رڼا قوت یې ښودلی دی نور کې الله د حرارت قوت یې ښودلی دی ستورو کې الله د روشنایي قوت یې ښودلی دی دغه شان زما عزتمندو همدغه کتاب دی چې الله د عزت وعده کړې ده الله چې دی د کامیابۍ وعده کړې ده هغې خلکو سره کم خلک چې د الله کتاب خپل مخې ته کېږدي کم خلک چې د الله کتاب خپل زندګۍ کې راولي کم خلک چې د الله کتاب خپل معاشره کې راولي کم خلک چې د الله کتاب په خپل تجارت او زمیندارۍ کې راولي زما عزتمندو هماغه د الله وعده ده الله فرمایي وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الله وی تاسو غمجن کیږئ ما خفه کیږئ ما تاسو به اوچتې خو د ایمان والا یې د ایمان په سطح باندې تاسو یې ستاسو په زړه کې ایمانی ستاسو سره قرآن وي د زما کتاب در سره وي الله وی تاسو به اوچت یې نن هم زما عزتمنو تاسو وکتو
افغانستان کې طالبانو حکومتو بے سر او سامانو اسم ورسره نو لکه څنګه بدر کې چې صحابه کرام سره اسم نو بے سر او سامانو نه سولي ورسره نه ورسره خوراکو نه توروا کثرتم نو قلتو خلق کمو 300 صحابه کرامو بل طرف ته چې زر کافرانو هر لحاظ سره لیسو اسلحه ورسره وا اسونه ورسره خوراک سکاک ورسره لیکن الله ورسره نو څوک ورسره نو الله ورسره نو عبدالرحمن بابا وی کنه چې الله در سره مل نه رحمانا کلخر در سره یک تنهای بدر والا سره الله او الله ورسره ولیو پدی وجنو چې اغي سره دولتو اغي سره مالو اغي سره حکومتو اسم ورسره نو د الله کتاب ورسره زکه د الله مدد چې بدر والا سره بل طرف ته هر څه ورسره مال دولت ورسره هر شی ورسره لیکن د الله کتاب ورسره نو چې د الله کتاب نو د الله مدد ورسره نو هغه 300 نسلګي شو هغه زر کسانو ته چیرې شکست ورکو کوي نه کوم او ماغه د الله قانون دی مخې چې په قرآن د قرآن په یو لفظ باندې لس نه کې ملاوي دي اوس ملاويږي کنه ملاويږي مخې چې حافظ چیرې کم دغه دی وعده ده چې کم سړی حفظ وکړي د مور او پلار ته به چیرې په جنت کې اعلی مرتبه ملاویږي هماغه وعده ده کم د قرآن چې صحابو سره وعده وه هم د دې زمانې خلکو سره هم وعده ده تاسو افغانستان کې وکړه طالبان یو طرف ته سوپر طاقت نیټو څو ملکونو بل طرف ته طالبان بے سر او سامان زما محترم عزتمندو تاسو وکړه چې الله کامیابی چاته ورکا پسې ورکا د مال پوجا باندې نه د دولت پوجا باندې نه اسم ورسره نو د الله کتاب ورسره دا غي قصد او اراده داوا چې په دې ملک به موږ د الله د کتاب نظام راولو د الله کتاب چې قانون براولو په دې ملک به د الله حاکمیت په دې ملک به د رسول الله صلی الله علیه وسلم جون چې ده او داغه طریقې به وي په دې ملک به شریعت وي په دې ملک به قانون چې ده د الله کتابي تاسو خپل وکړه یا چې داغي خبره نه منو دا نن داغي سره مذاکرات او تناست کنه ناست تاسو پاکستان کې وګورئ نن الحمدلله ټول پاکستان کې تاسو وګورئ ټول پاټه تاسو وګورئ نن چې د پاټو مشر څوک دی د پی ډی ایم مشر څوک دی مولانا صاحب دی که مخالف پاټه څومره چې دي تاسو وګورئ که یریږي صرف د مولانا نه یریږي بل چا نه یریږي دا ولې ځکه چې دا د الله د کتاب والا دی دې سره د الله کتاب دی د دوی مقصد چې الله دی د دوی مقصد دنیا نه ده د دوی مقصد چې دی عہده نه ده د دوی مقصد چې منصب نه دی د دوی مقصد چې د دنیا عزت نه دی بلکې د دې مقصد دا دی چې په د الله په ځمکه باندې د الله حاکمیت وي د الله په ځمکه باندې د الله د کتاب قانون وي د الله په ځمکه باندې د الله د رسول طریقې وي دا سنا چې مل زما اسلامي دی مل د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې جوړ شوی دی لیکن په دې ملک چې نه د قرآن حفاظت شته نه چې د ناموس رسالت حفاظت شته نه چې د ناموس صحابه حفاظت شته نه د ختم نبوت حفاظت شته نه د الله د کتاب حفاظت شته نه د الله د رسول چې د طریقو حفاظت شته زما محترم نن پکې دا نشته دی نن تاسو کته په اسلام آباد کې چې یو څو ګنده زنانه راپاسي او هغه دا خبره کې میرا جسم میری مرضی دا خو د مسلمانانو ملک دی دا خو ریاست مدینه ملک دی چې دا ریاست مدینه ما جوړیږي ولی په ریاست مدینه کې د قرآن حرمت کېدو چې تاسو کته په پنجاب کې یو د پولیس والا مشر چې دی هغه د قرآن به حرمتیو کوي نه کا تاسو خپل وکړه چې د پنجاب په یونیورسيټي کې جینې را پاسي الګ ته چیرې د ټولو خلکو په مخ کې چې دی ګلاب ورکي ایو بل ته غاړه ورکي کنه ورکي دا په ریاست مدینه کې دا په ریاست مدینه کې چې قادیانانو ته چې دی سہولت ورکړي شي هغه ته سہولتونه ورکړي شي دا د ریاست مدینه دا چې حق چې دی اتنی ملک روپو ته ورسېدو شیعاګانو ته قادیانانو ته او نور خلکو ته چې دی هغه ته هر سفر شو دا ریاست مدینه دی نن پر ریاست مدینه کې هر څه شته او د ریاست مدینی والا د سردار د جانان چې زما محترم عزتمندو عزت نشته دی داغه د صحابه عزت نشته دی داغه د ورثو عزت نشته دی داغه د صحابه عزت نشته دی مونږ داسې ملک چې دی د دې لپاره نو وخته زما محترم دا علما دي چې په هر میدان کې هر ډګر کې ولاړ دي الحمدلله
د دې وجه نه د دې علماو مرسته به کوئ د دې علماو چې تایید به کوئ دا زمونږ تاسو باندې لازمي ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثة الانبیاء تاسو کته الحمدلله دا ماشومان دا د دې مدارس والا دا د دې پیدایش دی ستاسو دې بچو ته قرآن وښودو زما عزتمندو دې ته هغه ډیګري ورکا قسم په خدای دی چې د ټولې دنیا د ټولو ملکونو چې دی د یونیورسټي ډیګریانې راجمع کړي زما په الله په ذات باندې قسم دی چې دې ماشومانو نن کوم د ناظري د قرآن ډیګري اخیستې را د دې چې دی مقابله کې داسې نه لکه یو سوټه ځکه دا د الله کتاب دی په دې وړو وړو ژبو باندې د الله کتاب یې ویلو دا چا ورته وښودو دا هم دی علما ورته وښودو دغې خلکو ورته وښودو چې نن په معاشره کې خلک ورته بیکورډ خلک وایي خلک ورته پاتې خلک وایي خلک چې دی د خلکو په نظر کې سپک ښکاري لیکن هغه خلک داسې نه دي هغوی د خلکو پروا نه کوي لا یخافو لومة لائم که څوک ورته کنځلې کوي که څوک ورته بد وایي که څوک ورته هر څه وایي خو چونکې دوی ته د خپلو استادانو علماو په سر باندې پټکي ښودلې او دا خبره ورته کړې ده چې تاسو به د دې پټکي لاس ساتئ نه به دنیا والاو ته ترجیح ورکوئ نه به دنیا ته ترجیح ورکوئ نه به د دنیا والاو خیال ساتئ ستاسو مقصد چې دی العلماء ورثة الانبیاء تاسو به هغه کار کوئ کوم چې دی انبیاو کړی دی انبیاو څه کار کړی دی خلکو ته عقیده ښودلې ده خلکو ته اخلاق ښودلي دي خلکو ته دین ښودلی دی خلکو ته الله ښودلی دی خلکو ته آخرت ښودلی دی تاسو به هم هغه کوئ الحمدلله دغه علما دي په خپل مقصد باندې قایم ولاړ دي که نه دي ولاړ د ستاسو بچو ته قرآن وښودو کو نه ښودو ستاسو زامنو ته چې عقیده وښوده کو نه ښوده اخلاق یې ورته وښوده کو نه ښوده الحمدلله څنګه چې مفتي صاحب وویله 80,000 ماشومان الحمدلله چې دا حافظان څه کال جوړ شو په دې باندې د حکومت 1 روپۍ نه لګېدلې په زرګونه الحمدلله چې دی مونږ دې مدارسو چې دی دې ملک ته خطیبان ورکه دې ملک ته امامان ورکه دې ملک ته چې دی مفتیان یې ورته ورکه د دې ملک یو اهم ضرورت چې دا ملک په کوم بنیاد باندې جوړ شوی دی په د دې ملک په بنیاد کې د علماو کمې ویلې توی کوم مقصد دپاره توی شوي وي چې هغه د الله دین خلکو ته ښودل دي زما عزتمندو دې مدارسو دې عوامو ته چې دی هغه علما ورکه چې د دې اهم ضرورت دی د دوی د کوم ضروریات دي معاملات دي معاشره ده اخلاق دي هغه د الحمدلله دا علما د خلکو ته ښیي که نه ښیي د دې وجې نه ما محترم عزتمندو زه خپله خبره ختمول غواړم د علماو په باره کې د 2 خبرو نه ځان وساتئ د څو نه د څو خبرو نه یو د بدګمانۍ نه ځان وساتئ علماو په باره کې بدګماني مه کوئ او دویم د علماو په باره کې د بدزبانۍ نه ځان وساتئ د علماو په باره کې خلاف ژبه مه استعمالوئ ټیک ده ستا تعلق چې هرې پارټۍ سره دی ستا تعلق چې هره پارټۍ سره دی خو زما رب څه وایي مونږ خو به هغه پارټۍ کې کېږو کوم چې زما رب ما ته حکم راکوي که نه څنګه مونږ به کومه پارټۍ کې شي رب راته وي چې کومه پارټۍ کې شي که نه شیطان راته وي چې کومه پارټۍ کې شي چا به منو حزب الله کې ځان راولئ که حزب الشیطان کې ځان راولئ نو رب څه وایي رب وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین اے د ایمان والو کافرانو ته نه وایي سکانو ته نه وایي عیسایانو ته نه وایي یهودو ته نه وایي موت او ته وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے د ایمان والو الله نه ویریږئ وکونوا مع الصادقین او د هغې خلکو سره کوم چې رښتوني خلک دي کوم څه دي تاسو رښتیا وایي رښتوني خلک څوک دي علما نه دي ولې مني دا علما رښتوني دي ځکه چې کوم سړی د الله نه یریږي هغه به رښتیا وایي او الله نه څوک یریږي دا زما خبره نه ده دا د دې علماو خبره نه ده بلکې د هغه رب خبره ده کوم رب چې وایي واقیموا الصلاة مونځ قایم کوي زه وایم بلکل مونځ به کومه الله وایي تاسو باندې روژه فرض ده زه وایم روژه فرض ده الله وایي حج فرض دی هغه الله وایي حج فرض دی زه یې منمه هم هغه الله وایي انما یخشى الله من عباده العلماء الله وایي زما نه که یریږي هغه صرف او صرف علما یریږي زما عزتمندو کوم سړی چې د الله نه یریږي دی رښتونی دی که نه دی نو موږ ملګرتیا د چا کوو د چا کوو زما محترمو کوم ذات چې دی چې امام الانبیاء دی محمد رسول الله هغه ذات ته الله څه حکم کوي د چا سره د ناس څه حکم کوي
الله ورته فرمایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. پیغمبره د دې طالبانو سره کېنه چې کوم سړی ما سهار او بیګا رابلي نو سهار او ماښام څوک رابلي؟ دا علما طلبه رابلي که نه رابلي؟ تاسو د مدرسو ته لاړ شئ د وخته ماشومان پاسېدي د الله کتاب وایي که نه وایي؟ ماسپښین کې وایي، ماښام کې وایي، ماسخوتن کې وایي. نو الله حکم کوي واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي. پیغمبر دغې خلکو سره کېنه. نو چې پیغمبر ته الله وي داسې خلکو سره کېنه نو موږ به چا سره کېنو؟ دې خلکو سره مونږ کېنو نه به کېنو. د دې خلکو نه مونږ دپاره نبي علیه الصلاة والسلام یو ځل یو صحابي د عبدالله ابن مکتوم رضی الله عنه نبی علیه السلام سره د قریشو خلک ناست سرداران ناستی په دې غرض باندې چیرې کېدی شي دې ایمان وروړي. عبدالله ابن مکتوم رضی الله عنه راغو نبی اسلام ته یا رسول الله زما خبره ده. نبی علیه السلام ورته توجه ورنکړه. په دویم ځل په دریم ځل الله سورت نازل کو عبس وتولى ان جاءه الاعمى. پیغمبره تعالی یو کس راځي او ته ته خبره کې ته داغه نه مخاړې هدایت خو زما لاس کې دی. دا هغه خلک دي زما محترمو د دین مخ اړولو باندې پیغمبر ترجیح تنبیه راځي. د دین مخ اړولو باندې زما عزتمندو عذابونه راځي. د الله قهر راځي. د الله خو سکیږي زما عزتمندو مشرانو. نو مونږ تاسو به هغه خلکو سره کینو کوم بارکه چې الله وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. الله وی تاسو واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة. نو کینو هم د خلکو مرسته وکړو کنه مسته کوم. اخیری خبره کوم زما محترمو بعض خلک په دې دوکه کې دي. هغه خلک چې د علماو سره نفرت په زړه کې ساتي، د علماو خپې وهي، علماء پسې کنځلې کوي، علماء پسې بدې ردې وایي. دی په دې شیطان په دې وسوسه کې اچولی دی، په دې ګمان کې اچولی دی، امید کی چې زمړه جنازه به مې وکړي وبه مې بخي څه به مې وکړي. لیکن دې زړه کې مینه نشته د علماو، په دې زړه کې د علماو محبت نشته. هر ځای کې د علماء مخالفت کوي، کنځلې بدې ردې ورپسې کوي. زما محترم واورئ تر څو پورې دې زړه کې د دې علماو محبت نی د دې علماو جنازه موت ته خیر نشي را رسولی. کله چې نبی علیه السلام مدینې ته لاړو، مدینه کې چې عبدالله ابن سلول دی د هغه ځای سردارو، د چې وکته زما سرداري ختمیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت شروع کو. د هغه مخالفینو سره شو، په زړه کې نفرت شروع کو، په خوله باندې بالکل ورسره خو مونځ به هم کولو، جهاد ته به هم تلو، لیکن د هغې مال ته، دولت ته او د هغې جان ته به چېرې نقصان رسولو. کله چې زما عزتمندو د عبدالله ابن سلول مردار شو، د ده زوی عبدالله مسلمانو، هغه راغو رسول الله ته وفرمایه چې یا رسول الله زما د پلار جنازه به کې. نبي علیه السلام ول خپل کمیس هم ورکو. چا ولا کمیس ورکو؟ نبی علیه السلام. نبی علیه السلام خپل لاړې مبارک هم پې په بدن ورته ولګولې، په بدن ورته لاړې هم لګولې، د پیغمبر لاړې دي. او جنازه چا وکړه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه. امام الانبیاء جنازه موکا او مقتدی ورپسې ولاړ څوک زما ستا په شان ګناهګار نه بلکې صحابه ورپسې ولاړو چې الله هغې ته سرټیفیکیټ ورکړی دی رضی الله عنهم ورضوا عنه. زه صحابه زه تاسو نه خوشحاله، تاسو زما نه خوشحاله. جنازه محمد رسول الله کوي صلی الله علیه وسلم، ولاړ ورپسې صحابه دي. جنازه وشوه، چې کله جنازه وشوه په فرش باندې جنازه ورشوه، د عرش نه چیرې وحی راغه. نبی علیه السلام ته الله څه وایي؟ وان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر الله له. پیغمبره تا خو یو ځل جنازه وکړه، که 80 ظلم جنازه وکړي الله وایي چرې هم دې زه نه بخمه. اوس رښتیا وایي ولې نه بخي؟ ځکه په زړه کې د نبي اسلام محبت نو، مسلمانانو محبت نو، د نبی علیه السلام د طریقو خلاف و، نقصان رسول. دا علما د انبیاء ورثه دي چې د دې خلکو د دې علماو څوک زما محترم عزتمندو مخالفي نبی به په قبر کې خوشحالي که خفه وی. کم سړی چې علما پسې کنځلې کوي محمد رسول الله سلام په قبر کې خوشحالي که خفه وی. زما محترم دې وجې نه خیال وکړئ، ګورئ ځان وساتئ د علماو څنګه چې ویل د علماو غیبت چې دی دا زهر دی، زهر دا لکه زهر الوده غوښه خوړل دي. نو انشاءالله د دې علماو مرسته به کوو که نه د ټولو انشاءالله د زړه نه کاسې ګپ لګوئ. ګوره یو ډاکټر چې دی چې جومات ته لاړ شي د ده د نوم نه ډاکټري اخوا کېږي.
یو ډاکټر پټي ته لاړو نو دې ډاکټر پاتې شو که ډاکټر نه دی یو ډاکټر چې دی هسې یو پټي کې چې بیلچه وهي دی ډاکټر دی که نه دی نو چې کله یو ډاکټر په دې کارونو باندې دی ډاکټرۍ نه ختمېږي نو که یو عالم سیاست ته لاړو بیا ولې مونږ وایو چې یاره سیاسي ملا سره مې نه لګي ولې په سیاست سره د ملاتوب ختم شو د علم ختم شو د تقوا ختم شو د الله سره تعلق ختم شو شرم نه اسی تاسو نه تاسو کومه که تاسو د کلی علما چا په سنیت تړي په کلی علما باندې اعتماد شته کدی چا په سنیت تړي تاسو په هغه سړي په سنیت تړي کنه متړي تړي بک څوک څوک په پسې تړي د زړه نه وای کاسه وای هغه پسې تړي کنه خو که یو کس راغو او هغه دا وایي چې زه زما دی مولا پسې موز نه کېږي نو رښتیا په غلطۍ باندې غلط څوک دی دا ستاسو ائمه کرام په غلطه باندې که دغه سړی په غلطه باندې دی دغه سړی په غلطه دی دا ستاسو ائمه خو نه دي که نه چې دی ورپسې نیت تړي نو موږ ورپسې نیت تړو که نه به تړو پته به مې الیکشن کې لګي جي چې تاسو نیت چا پسې تړئ ستاسو د ملایانو نیت چا پسې تړلی قاید جمعیت پسې تړلی که نه تړلی چې هغه پسې تړي مونږ چا پسې زمونږ امام مخې قبلې ته دی زمونږ مخ چېرته دی مشرق ته دی مونځ کېږي امام مشرق مغرب ته دی مخ او ستا چې دی مغرب ته دی مشرق ته دی مونځ کېږي الله دې مونږ تاسو ته چې دی د علماو قدرداني نصیب کړي الله ستاسو را مجلس او محفل قبول او منظور کړي او الله دې دا ماشومان چا ناظرو که الله دې حافظان کی چا حفظ کړي دې الله دې عالمان کی کم عالمان دې الله دې عمل ورته ورکي کم چې عمل کوونکي دې الله دې اخلاص ور نصیب کی او څوک چې الحمدلله کم علما دي یقینا زه ډېر زیات خوشاله شم چې په دې علاقه کې د دې علماو د حرکت مهنت او خواري الله ګواه دې زه دې علماو ته دعا کوم الله دې ته استقامت ورکي الله دې په امرونو مالونو جانونو کې نورم خیر او برکت واچي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین